بسم الله الرحمن الرحیم. یو زنانه تاسو کړو چې د رمضان د روزو په حال کې ماته ماهواري رااله، یعنی د حیض وینه رااله. نو خو زه نه موس کولی شم او نه روزې نیولی شم. نو چې کله زه پاکه شم، یعنی رمضان ختم شي، نو زه چې کله د روزو قضایي راګرځوم، نو د موس قضایي راګرځول هم ضروری دي او کنه موس معاف دی، قضایي نشته. نو فتاوی هندیه کې دی ومنها ان يسقط عن الحائض والنفساء الصلاة فلا تقضي ومنها ان يحرم عليهما الصوم فتقضيانه. کله چې ښځې ته حیض وینه راشي، ماهواري راشي، همدک شان کله چې د ښځې ماشوم وشي هغې نه پس کومه وینه راځي، د نفاس وینه ورته وایي. په دې دوو حالتونو کې ښځه نه لمونځ کولی شي او نه روژه نیولی شي. خو چې کله پاکه شي دا د ماهوارۍ نه او د نفاس د وینې نه، نو بیا به وروستو د روژو قضایي راګرځوي. ځکه د روژې قضایي راګرځول ځکه ضروري دی چې دا په کال کې یو ځل فرض کیږي. نو د دې قضایي راګرځولو کې هیڅ حرج او تکلیف نشته، د دې قضایي به خامخا راګرځي. او مونځ په ټول کال کې په زنانه باندې فرض دی. نو کو چرته د دغه ماهوارۍ د ورځې منځونه هم د دې په ذمه باندې قضایي پاتې شي او لازم شي پې، نو دې باندې به حرج او تکلیف راشي. او الحرج مدفوع، شریعت کې په چا باندې تکلیف راوستل دا معتبر نه دي، چا باندې تکلیف نه راولي شریعت. د دې وجې نه د دکې منځونو قضایي د ښځې په ذمه نشته، منځونو قضایي پې نشته، دا منځونه دې ته معاف دي، دا شرعا معذوره ده. البته د روژو قضایي به راګرځي. بیا فتاوی قاضی خان کې دی الحیض والنفاس یفسدان الصوم فیوجب القضاء دون الکفارة. د حیض او د نفاس په وجه باندې خو ښځه روژه نشي نیوی، مونځ نشي کولی، خو لیکن د روژې قضایي پې ضروري ده، د مونځ قضایي پې ضروري نه ده. خو په ظاهره چې وکتل شي نو دی خو چونکې روژه ماته شوه قضایي به راګرځئ، خو کفاره پې لازمه ده او کو پې نه ده لازمه. نو فقهاو لیکلی دي چې په دې باندې کفاره نشته، دا شرعا معذوره ده. د عذر په وجه باندې چې کله روژه ماته شي نو دو باندې صرف قضا لازمیږي، کفاره پې نه لازمیږي. السلام.